راځئ چې دوه اسانه غونته کې ریسیپي درکم داسې زبردست دی کنه چې په فرج کې پراته وي نو تاسو به دې نه بېغمه یئ چې سالن شته او که نشته. دالو سره یې راواخلئ، وریجو سره یې راواخلئ، سبزۍ سره یې راواخلئ، غوښې سره راواخلئ، دا تراوه مرچکي او ټماټرو پیسټ طریقه ته خیم کله ټایم کې انسان سره ټایم نه چې ټماټر یا ګرینډ کی یا سره ډیر کی نو دا به دومره اسانه شي تاسو له او خاص طور باندې چې کله تاسو دا غټه کلیجی پخوي چې موږ زیاته پخو کو نو کلک شي او اکثر موږ زیاته پخو د ټماټرو د وجې نه دا پیسټ جوړ کړئ او خرابېږي به نه په میاشتو او دا مرچکي چې دي دا خو زما دومره خوښ دي که نه چې سالن وي هغې نه باوجود هم زه دا مرچکي راواخلم په پراټې کې د مخورم لکه زه پې ماړېږم نه زما دا دومره فیورټ دي. اسانه غونته کې طریقه یې ته ښیم شنه مرچکي واخلئ خو دا غټ یو مرچکي واخلئ یا نري اوږده مرچکي به نه هلئ دا پړسېدلې مرچکي به اخلئ ښه به یې ومینځئ بیا به یې کېږدئ چې دې نه اوبه لاړې شي بیا به یې داسې په منځ کټ ورکوئ دا ډنډه کې ترې نه مه کټ کوئ ډنډه کې به سره ښې لګي که نه بس په منځ یې کټ ورکوئ او بیا به دې باندې مونږ مالګه اچوو ټول بس دغه شانتي کټ کوي او مارکیټ کې دومره ښایسته مرچکي راغلي دي که نه زه به تاسو له انشاءالله د شنو مرچکو اچار ریسیپي م وروړم خو دا خو تاسو اسانه طریقه ښیم اچار مرچکي چې دي هغې باندې دغه زیات لګي تیل زیات لګي په دې تیل زیات نه لګي بس دلته کې ټول کټ شو اوس به دې باندې مونږ مالګه واچو مالګه چې دی یو چمچ عمره مالګه پې واچوي داسې نه چې بې انتها زیاته پې واچوي او یې خوځوئ دا مالګه به دې کې خپله لاړه شي که نور در سره یي خو د پاسه پې ډکن کېدی او نور ته یې کېدی نور کې به دا ډېر زر کار وکړي دا لږ طریقه د دې ځي کې لږ د دې اوږده ده ولې چې دا به مونږ پرېږدو چې دې نه لږې اوبه لاړې شي نو داسې وګورئ نه دلته کې د دې 3-4 ګنټې شوې نو دا اوبه ترې نه راووتې نو بس دا اوبه به ترې نه کوت وي ترخې اوبه که نه او دې سره لږه مالګه هم د دې ضایع شوه مطلب لږه لاړه خو مالګه پکې شته مخته به نو دې کې نوره مالګه نه اچو ولې چې دې کې مالګه اچېدلې ده او دې کې به مونږ سرکه واچو سرکه به پکې دومره اچوئ چې دا مرچکي پکې نیم ډوب شي چې تاسو څه کې م ایښي که نه نو بس دونه مې پکې واچوله او مکس یې کوئ بیا پې ډکن کېږدئ دلته به دا اوس تاسو 15-16 ګنټې 7 ګنټې دا مرچکي ږدئ چې د دې رنګ بدل شي او منځ کې به دا تاسو ګورئ ټماټر واخلئ دا مره ښایسته ټماټر راغلی دي مارکیټ کې بس په منځ 2 کټ ورکوئ او په کړیچي کې یې کېږدئ لکه څونه زیات تاسو جوړولی شئ دومره ښه ده او که نه تاسو وایئ چې کم جوړو نو عام ستاسو دغه ده خو زه وایم چې غټ اختر را روان دی زموږ خلکو فرجونو د غوښو دپاره خالي کړي خو خیر زه دا شی نه جوړ کړم کېدم دا شو د اوږې ادرک پیسټ شو نو ما ته اسانه او دا دونه ځای نه نیسي تاسو 2-3 کیلو ټماټر جوړ کړئ که نه نو یو سیټ کې یې کېږدئ لفافې وړې وړې ږدئ بوکس کې ږدئ بس اسانتیا به تاسو له ډېرې نو بس دلته مې ټول ټماټر کټ کړ او په دې باندې به زه لږه شانتې مالګه اچوم صرف دې دپاره چې د دې لږ دا کلر همدغه شانتې برقرار وي مالګه پکې ډېره نه کوي ولې چې ځنه ټایم کې به تاسو ته یاد وي چې موږ پکې اچولې ده که نه او ګیس ور بل کوي پهله مې تیز بل کړی بیا مې روکو او ما چې دا په دې روغ په دغه کې خپل پاخه شي خوله کې او دلته وګورئ دا مرچکي چې دي دا مې چې دی لږ ساعت پس بیا وخوځول مطلب یې نه رنګ یې بدلول شروع کړو د دې دا رنګ به موږ پې بدلو چې د دې دا شین رنګ ختم شي دا سرکه ډېر ښه کار کوي داسې بس دا مو خوټ کېدو داسې وخوټ کېدو داسې یو 15-16 منټه بس چې کوم پوسته کې ترې نه اوچتولی شي ریموو کړئ ترې مطلب لرې کوي او که نه خیر دی هسې به همدا مونږ جوسر کوو خو ما ترې نه اخوا کوم بس دغه شانتې دا طریقه یې ده او دې نه پس ډېره اسانه طریقه ده هېڅ پکې ګران نه ده لږ شانتې پاخه کوي چې لږ شانتې نرم شي خو داسې هم نه چې اوس په اوږدو باندې پاخه کوي ولې چې دا به مونږ جوسر کوو خو اوبه پکې وګورئ اوبه پکې اوچه شوې که نه بس لږې لږې اوبه دې پکې خیر دی ویم نو بس دلته به چوله کوي بند چې چوله مې بند که کله یخ شي نو بس بیا به ورته ما خو ته بلنډر را واغستو تاسو وله دغه جوسر ته م راچولی شي جوسر کې ووښئ خو ما له داسې اسانه شي خو ګوره خیال کوي چې نون سټیک لوښی چې لاندې دی نه خراب نه شي دې کارونو کې زه ډېره ایکسپرټ یم ما نه خرابېږي لاندې لوښی زما هغې ته هم توجه وي چې ولې چې که دا پکې ما داسې ډېر تیز لاندې سره ووهلو خو خامخا نون سټیک دی به خرابېږي نو زه لاسونو کې لږ دا چې کوم بلنډر دی دا داسې نرم غونته کې نیسم چې لاندې ډېر دغه نه کوي زور نو ګوري بس دا پیسټ شو تیار تاسو یې په جوسر کې جوړولی شئ چوپر کې جوړ کړئ ښه دی دپاره تاسو ډسپوزیبل چې کوم باولي هغه م اخیستی شئ شاپر م اخیستی شئ ما سره هغه لفافې نه وي چې کوم کې مونږ ماسته او پی مونږ ته میلاویږي د هغې داسې لاستیني که نه ډېرې ښکلې وړې وړې شاپرې خو بس شاپرو کې یې واچوئ څه کې مچوئ دا ستاسو کار دی که نه او بس ځان ته یې پیک کړي دا زنه لږ واړه جوړ کړئ زنه لږ غټ جوړ کړئ چې کوم غټي الګ یو سایډ کې کېدی واړه چې یا په بل سایډ کې کېدی واړه به تاسو ته پته چې دا صرف زموږ فیملی دپاره یا ټول واړه جوړ کړئ چې میلمانې یا غټ شی دغه کوئ دوه راواخلئ شاپرې دا خو خپل سوچ پورې خپل کار پورې مقصد دی که نه دلته ډسپوزیبل لوښي کې چې ما واچولو دا تاسو ته خولو دپاره که تاسو سره فرج یا فریزر زیات سپیس والی نو خیر داسې یې کېږدئ خو لفافې ځای کم نیسي بس دلته مرچکي چې دي رنګ بدل کو تاسو ته ښکاري
ولې چې څومره زیات دا تاسو کېږو کني تاسو یې پوره شپې ته کېدی چې پوره شپې ته یې کېدی نو د دې ډېر ښکلی کلر راشي خو په لکه یو 2 ځله یې واړوئ راواړوئ بس بیا هغې لوښي کې واچوئ چې کم کې به دا تاسو پخوئ که فرای پین وي او که کړایي وي په ګیس باندې یې کېدی او دې کې چې کومه مساله مونږ اچوو که نه هغه به اسان لفظونو کې ته وایم چې اچار ګوش والا مساله پکې ما 2 چمچې واچوله او پکې مې نیمه چمچ زیره پاوډر او نیمه چمچ دنیا پاوډر او نیمه چمچ نه کم کورکمان واچولو دا اچار ګوش مساله مې ځکه ور واچوله چې زه به اوس تاسو د څه په اوږدو تاویږم چې د اچار مساله پکې واچوئ که چېرته اچار مو جوړ کړي نو بیا مساله باندې به پوهېږي لږ شانتې سوم شي لږ شانتې رایدانه شي او میتي دانه شي دا راواخلئ او دغه زیره شوه سره مرچکي شوه نو د دې به لږ شانتې دردره پاوډر جوړ کړئ نو دا ډېره اوږده طریقه نو ځکه زه اسانه طریقه مې ورته وښله چې اچار ګوش مساله پکې واچوئ او دلته پکې ما داسې لږ شانتې د شرشمو تیل واچول ډېر مې نه واچولي نیمې پیالې نه کم مادې کې شرشمو تیل واچول تاسو ته ښکاري پکې مقصد دا دی چې دې کې خوند ورشي او دې ځای کې به چې دا بس په پخېدو دي اوبه یې په وچېدو دي دې ځای کې لږ شانتې زور داسې ورکوئ د مرچکوله چې دې کې چې کومه سرکه ده چې اتې نه بار روځي او دا دغه چې دی دا کم تیل دي او دا کومه بله مساله ده چې دا پکې نه نوځي مقصد مې دا دی ان دغه شانتې وګورئ دا تیار شو اوس ما نه دونه صبر نه کېدو پراټه پرته وه هغې سره مې ځان له راواغسته د دې کم بوی وي د دې چې کم خوند دي چې څوک د مرچکو شوقین وي او د ترخو دې سره دا نور هم تراخو شو دا مثلا پکې وانه چوله مخکې خو تراخه نه خو اوس تراخه هم شو او تراوه خو دومره یې که نه چې زه تاسو ته خوند نشم ویلی چې زه خو بیخي لکه ډېر زیات یې خورم خو چې که ځان له ښه نه اله ګڼې نارمل یې خورئ نو ښه مزېدار جوړ شو ځکه چې بیا خامخا معده به سوځي او بیا به شملې مسکئ زه خو خیر تخم بلنګه څکمه زما ډېره زیاته خوښوي که نه نو هغه معدې سوځېواله چې څومره وي که نه تیزابیت کنټرول کې ساتي هم ساده تخم بلنګه خوش کم یو چمچه او نیمه ګنټه پسې اوس کم نو بس کم لوښي کې محفوظ کوئ که ډبې که ټیفني ستاسو دغه دی خوښه ده بس هغې کې یې واچئ او ښه ښکلې کېږدئ دا په میاشت باندې هم تاسو یې خلی شئ چې ګوتې نه وروړئ په چمچ یې ترې نه راچوئ که نه نو دا نه خرابېږي په میاشت باندې دا دومره زبردست جوړ شو او دا موږ وایو چې اچار خپل ځای دی او د دې خپل ځای دی دا هم د اچار په رنګې ذایقه لري که نه دې کې اوس تاسو شرشمو تیل ډېر واچوئ دا پکې ډوب کوئ نو دا بیخي بیا اچار شو څه شو بیخي اچار شو خو هسې دا د مرچکو چې دغه دی او هغه لوښی چې لږ شانتې څښه و هغې ته مې هم زړه نه کېدو چې ردي کمه ما له ویې خوره که نه دې ته وایي خوندور مرچکي بس چې ما روټۍ مې تیاره کړه نو سره مې ځان له راواغسته روټۍ نه بغیر هم ما اچې خاصې وخوړه نو داسې هر شي سره تاسو استعمالولی شئ صرف دا نه ده چې دا به مونږ دال الو سره خورو دا به مونږ غوښې سره هم خورو دا به مونږ همدغسې هم خورو کله کله خیر دی ګزاره کوئ که کټوی مټوی نه همدغه شانتې مرچکو سره او اچار سره هم روټۍ خوړی شي